رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ له کوره څخه راووتی چې ګوري د مدینې په دروازه کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنږدې سو نو دوی ته چې وکتل ورته ویل ای زما ملګرو ای زما دوستانو تاسې ولې داسې پریشانه رقم یاست او ستاسو د مخ رنګ ولې داسې ژړ ده؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وشتیا را ایستلی یو په کور کې وکتل څه د خوراک دپاره شی نه نو وږي و په دې وجه د باندې راووتو چې کتل مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ولاړو نو موږ دا مشوره وکړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورسو د خوراک دپاره به څه شی راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای زما دوستانو ای زما ملګرو زه هم دغه خبرې د باندې راایستلی یم زما په کور کې هم د خوراک دپاره یو شی نسته د 2 ورځو راهیسې زه وږی یم نو زه هم د دې دپاره د باندې راووتم زه هم دغه وږتیا دا وږتیا چې دا دې راایستلی یم لکه څنګه چې تاسې راایستلي یاست. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل راځئ چې داسې وګرځېږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما دا هم دواړه ورسره دي. نو په کوڅه باندې روان دي په ګلۍ باندې روان دي د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور د مخه څخه تیریږي نو هغه په کور کې ناسته حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبو محسوس کړه او دا ویل لکه زما د کور مخ ته چې د دواړو جهانو سردار تیریږي فورا را ولاړ شو دروازې و طرف ته رالی چې ګوري هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او دوه ورسره خپل ملګري حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما ورسره. چې کله د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه چې دوی مخو ته وکتل نو په پوسو چې زما خیال دوی درې سره ډېر وږي دي نو ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مېلمستیا نه قبلوئ چې زه تاسو ته مېلمستیا وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولې نه قبلوو؟ نو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه رالی خپل کوروالات یې وویل چې هغه چیلی ده سیرلی به راواخو حلال به کو نو ته هغه پخوه زه به ورسم د باغ څخه به خورما راوړم ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې معلومیږي چې ډېر وږی ده نو دا سیرلی چې پخیږي دا ډېر وخت اخي. نو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه لاړې باغ ته خورما یې راوړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کښې شول ورته ویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خورما تاسې خورئ تر څو پورې ډوډۍ تیارېږي. نو چې کله هغه سیرلی پوخ شو ډوډۍ تیاره سوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کښې شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرخانه څخه یو څه غوښه راواخیسته یو هډوکی هغه یې په ډوډۍ کې وپیچل او یو خادم ته یې ورکړه چې دا زموږ کره اوسه ځکه دا زموږ کره اوسه چې زما لور د 2 ورځو راهیسې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ډېره وږې ده نو دا 2 ورځو راهیسې خوراک نه ده کړی. نو په دا ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موړ شو ډوډۍ یې وخوړله حضرت ابوبکر صدیق صاحب حضرت عمر فاروق صاحب په دا ورځ باندې ډوډۍ وخوړله 2 ورځو 3 ورځو راهیسې دوی څه خوړلی نه و. نو که څه هم دوی وږي وو خو دین و اسلام یې ډېر پورته کړی و په تن باندې په جسم یې کپړه نه درلوده لیکن اسلام یې اوچته کړی و په نس باندې ماړه نه و لیکن اسلام یې پورته کړی و. اوس خو ما او تا په نس په خېټ هم ماړه یو ما او تا پر جسم باندې کپړه هم ستا
خو جسم د ایمان څخه خالی ده. خالی ایمان تر دې ژبې پورې را رسېدلی ده. خالی په نامه مسلماني شروع ده. اوس خالی په نامه باندې ایمانداري شروع ده. هر څه سهولت شته، هر څه موجود دي، په نس ماړه دي، خو بیا هم د دین دپاره یو څوک هم تکلیف نه کوي. صحابه به ټول وږي وو، صحابه په تکلیف وو، د صحابه په تن جامه به نه وه، لیکن دوی به د اسلام دپاره ډېر تکلیفونه کول. اسلام به اوچته ساتلی وو، اسلام به پورته کړی وو. لیکن اوس وخت کې خلک ټول تکلیف او ګرمي او یخ چې برداشت شي، هغه د دنیا دپاره د ټول سوچ او فکر دنیا او طرف ته تللی ده. خلکو دین پرېښی ده. خالی په نامه مسلمانان دي چې خالی نوم د مسلماني یا خالی په ژبه باندې مسلمانان. نه لمونځ شته، نه روزه شته، نه زکات شته، نه حج شته، نه یو بل مسلمان سره څوک ښېګڼې کوي، نه همسایه خیال ساتي، نه د مور و پلار احترام کوي، مور و پلار ته پچ ورد وایي. نو دا ایمان خالی تر دې ژبې پورې پاته شوی ده.